جی السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان. شاه سوار صاحب سره به انشاءالله برای راست راځو د خیره سره زموږ سره اوسئ. څونه ملګري چې دي قربان صاحب د قربان نه هم شیر کوو، زموږ د پیجون نه هم شیر کوو. ورحمۃ الله وبرکاتہ. پیجون د ویډیوګانې شیر کړه جی چې شاه صاحب سره برای راست خبرې کوو. جی که شاه صاحب زموږ سره په لاین باندې نو هغه ته درخواست چې راشي د خیره سره همغه ته انویټیشن سند کو. برینګ تا بټ خېلې پیج نه نور چې پیجونه دي زموږ د هغې نه ویډیو شیر کوي. موږ کوشش وکړو چې د پیج نه شو. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ الله وبرکاتہ. څنګه حال دی طاهر بھائی؟ ښه بخښنه غواړو دا پیج نه راغلو ما ډېر ستړی کړو، تاسو میم ښه پکړی خو د هغې نه کېدو جی څه مسله وه. نه جی اوس رانه ټول چل هیر شوی دی. دا فیسبوک میسبوک مونږ ټولې ختمې کړي دي جی. ما ته هم وایي که راوایي تبلیغیان حضرات دي ماشاءالله هغه الله الله کوي. فیسبوک میسبوک بیا شاه صاحب دلي اوس نه یې ملای. شاه صاحب څنګه صحتونه ښه دي د خیره؟ الله رحم دی، د الله احسان دی. تاسو ښه په خپله د خوا کې چې د ملګري ولاړ دي ټولو ته خو یو ځل احترام سلام. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. شاه صاحب سلام علیکم. دا زموږ مشر دی ایت خان صاحب دی. شاه صاحب سلامونه قبول کا. وعلیکم سلام. امیر ما پکې څوک دی؟ امیر صاحب ما پکې کم یو دی. طاهر امیر دی که نه؟ طاهر نه بل غټ امیر شته شاه سوار صاحب. زه خو شکر دی چې په پاکستان کې هم نو د خپل امیر صاحبانو ما امیر کې وایي ته د لارې امیر یې مونږ د بویلاره ماشاءالله. څنګه حال دی؟ ښه ټیک ټاک یې؟ صحت مو ښه دی؟ الحمدلله. شاه صاحب تاسو څنګه صحت څنګه دی؟ زندگی څنګه تیریږي؟ پهلنی سوال به درنه دا کومه چې دا دونه غټ بدلون ستاسو په زندګۍ کې څنګه راغی؟ الله اکبر. داسې سوالونه کوي د سړي نه. بسم الله جی. یاره جی د الله په فضل و کرم سره راغی او د خلکو ته د ملګرو ته خو زما او تاسو ته زما مخکینی ژوند ډېر ښه معلوم و چې د ګندګۍ د نافرمانۍ ډېر زیاته نافرماني وه، د شیطان لاره وه. نو الله سبحانه وتعالی را باندې فضل و کرم کو. دا شکر الحمدلله دا شکر ادا کوم چې خد د سټیج د پاسه رانه سانه ده وته کني سیده دوزخ سیده تلم کنه جی. او تاسو ته خو خپته ده زمونږ د ټولو اجي صاحب د مشر د ناصر امیر صاحب ډېر ښکلی او ډېر ښکلی انسان دی. الله دې د په ژوند کې برکت واچوي. الله دې سره د ده مونږ ټول قبول او منظور کړي. الله دې مونږ ټولو ته هدایت وکړي د دین. نو امين. دا د غفلت ژوند نه یو الله رو وسلم، یو د ناصر امیر صاحب رو وسلم، یو د امیر صاحب رو کو او ډیر خلوص او ډیر مینې سره. نو زه به یو خبره کوم چې دا مخکې ژوند رانه تاسو کوم کوي چې هغه ما خو بیخي زړې کښتۍ سوزولې دي او بیخي کنه جی زه ما چې هغه اوس اړو یاد نه کما چې فکر او سوچ مې خو لاړ نشي. او اوس زه دومره خوشاله یم، دومره په سکون کې یم او تاسو ته ویلی نشم چې تاسو به خفه یئ خو زه به ډېر خوشاله یم. نه شاه صاحب یو خبر تاسو ګډ کومه د ملګرو ته پته نشته. زموږ سره سره ملاقات شوی چې پاکستان ته راغلی وم او یقینا دا د ناصر اسلام حاجي صاحب سره هم ناستې او زما مشر ورور سره هم ناستې. موږ چې کله ستاسو سره ملاقات شو که نه ستاسو هغه اخلاق نو هغه اخلاقو نه زه دونه متاثره شوم ما چې خدای پاک د انسان باره کې موږ خلک جج انسان ډېر زر جج کوو چې یاره دا انسان به داسې چا لیدلی نه. ستاسو هغه اخلاقو نه دونه متاثره شو ماشاءالله. د انسان له خوا الله تعالی ډېر ښایسته اخلاق ورکړي. تاسو دغه شانتې ناست وئ جی او ډېر په ښایسته طریقه سره تاسو خبرې کولې. یقین وکړئ چې موږ ستاسو نه راووتو ناصر اسلام حاجي صاحب وایي چې یاره دې انسان نه به الله تعالی ډېر د خیر کار اخلي. او ما مخکې هم دا بار بار دې ملګرو ته ویلي چې ګوره د ګناهګار نه به موږ نفرت نه کوو. شاه صاحب تاسو आवाज کټ شو جی زما خبر اورئ جی شاه صاحب جی. دا ټول ستاسو د مینې او د برکت او په هغه ټایم به تاسو خامخا ما دپاره دعا غوښتي چې الله دا نافرمانه سړی، دا ګناهګاره سړی، دا خطاواره سړی، دا بدکاره سړی یا الله د ته هدایت وکړي. دا ستاسو دعاګانې چې الله ما ته هدایت وکړو. او ستاسو په شان د خلک چې نه وي، ستاسو په شان د خلوص والا خلک چې نه وي که نه وایي که دا هدایت د انسان په لاس کې وي نو کیدای شي زموږ د ډمانو نمبر نه راتلی ویلی به چې دې ډمانو له خو بلکې هدایت مو ورکوئ. دا خو بیخي سایډ ته کوي. د دې د وجې خو معاشره تباه او برباده ده. دعاګانې دي. الله اکبر. شاه صاحب
مونږ په دې قابل نه یو، مونږ ته دې قابل نه یو چې د الله سبحانه وتعالی دومره پاک ذات لوی نوم د لوی هستۍ نوم په دې خپله ګناهګاره ژبه واخلو او د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم دومره پاک ذات چې کوم دی الله سبحانه وتعالی دومره لوی عزت راکړی دی مونږ ته، یو لویه تحفه مونږ ته دا راکړې چې مونږ د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم په امت کې پیدا کړي یو، خو مونږ سره بیخي د دې شیز احساس نشته دی، مونږ سره بیخي په زړه کې د الله یره نشته دی، مونږ سره بیخي په زړه کې چې کوم دی د الله رضا نشته دی چې مونږ دومره بټکاو یو. بس دا ستاسو د ملګرو دعاګانې دي، دا ستاسو د ملګرو دعاګانې چې الله مونږ ته هدایت وکړو. شاه صاحب زړه کې سکون شته او که نه دا راته وایي سکون څونه دی؟ ما خو درته وویل چې دا تاسو څومره یې که نه ستاسو زړه به لا خفه یي، څه خبره به یو زما زړه خو داسې دی لکه باغ ډېر خوشحاله یم. د چا په زړه کې چې د دعوت الا الله مینه وي، د چا په زړه کې چې د الله رضا، د چا په زړه کې چې د الله یری، او د چا په ژوند کې چې د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم مبارک طریقې کنه نو پیدانې غسیده لار وی الله ته تللی د جنت ته تللی د نو زه دومره خوشاله یم اوس بیخي انتهایی خوشاله یم. او دا مخکینه غفلت ژوند یو بخنه غواړم، بیا بخنه غواړم او یو عرض دا کوم چې به زما غانې ما اوري یار. الله اکبر. الله ټول ته بوایو جی، ټول ته بوایو. شاه صاحب بل یو تاسو مې ذهن لراځي کله چې تاسو دعوت ماشاءالله دعوت په لار باندې ووتلی نو لازم خبره ده چې تاسو کوم فیلډ دی په هغې کې تاسو ملګري دي نو تاسو بر لازم کسان به درنه خفه شوي دي، تکلیفات خو هم په زندګۍ کې راغلي نو ما که په هغې راته لږ رڼا واچوي چې هغه هم څنګه ډیل کړي دي په هغه وخت کې. دا تپوس مه کوه یار. خیر دی شاه صاحب مونږ وایو که نه چې مونږ اکثر په یو داسې غفلت په خوب ودوی مونږ یاره که دې څیز نه مونږ وړو نو دا مشکلات راته جوړېږي. نو تاسو څونه غټ غټ مشکلات راغلي هغه تاسو ډیل کړي څنګه دي؟ زه هغې ته حیران یم. مې که لږه مونږ ته پوهه راکړه نو که مونږ هم بیا جوړو د خیره سره. جوړول ولې کوې اخر کې جړی سړی؟ نه لام مه جوړوئ جی، لام مه جوړوئ. مونږ ته وایي چې لاره مونږ ته نه راکوي د خیره. الله سبحانه وتعالی ډېر لوی ذات دی، ډېر بهترین ذات دی که نه جي. او مسایل خو ډېر راغلي دي او کوشش مې جاري کړی چې الله دې زموږ د نورو فنکارانو ته هم هدایت وکړي. او مشکلات خو ډېر راغلي دي. شیطان به راته ویل چې داسې کې دا کوم طرف ته راغی پرېغوستو هغه خلک دې پرېغوستل دا ته کوم توبه اعوذ بالله وایي کوم غفلت ژوند ته راغی. خو زه تاسو ته یو خبره کوم جي، دا موبایل لږ ونیسئ جي. زه تاسو دې ټولو ته خواست کوم چې د دعوت کار ته راشي یار. قسم مې دې په ذات د خدای که نه د مرګ او ژوند هېڅ پته نه لګي که نه جي، د مرګ او ژوند پته نه لګي. دومره کفنونه په دې بازار کې خرڅېږي، دومره کفنونه که نه جي. کله به په مسجد کې اعلان وشي چې پلانی د پلاني ځای په حق رسېدلی دی او بیا به زمونږ څه پته نه لګي. په دقه څلورو اوږو به مو یو چې مونږ چې د خپلو خوږو ملګرو نه دا وایو چې مونږ ته دعا کوه. دا ټوله دنیا دا ټول خلک چې کوم دی دا په دنیا کې دومره مشغول شوي دي، څوک د چا دپاره دعا نه کوي، څوک د چا دپاره دعا نه کوي. خپل آخرت خپل اعمال به په خپله ښه کوو. زما بیا دغه خواسته بیا به خواسته چې 15 وخته موس قائم کړي. یقین وکړئ که نه د حضور پاک صلی الله علیه و وسلم د سترګو یخوالی دی موس. او دا مونږ څه کوو؟ مونږ دومره ګنده بدترین ځای چې کوم دی هغه دی بازار او مسجد کې چې سړی وخت تېروي نو فرشتي ورته د مغفرت دعاګانې کوي چې یا الله دا بنده وبخي، یا الله دته هدایت وکړي دا بنده وبخي، یا الله دته هدایت وکړي دا بنده وبخي. نو بیا مې زړه ډېر زیات خفه کېږي او بس ته په خپله ښکلی سړی تا ته ښه پته لګي، تا ته په خپله پته لګېدلي چې مسله ډېر ښه راځي. او بله خبره چې الله تعالی دومره ښکلی اخلاق تا ته دومره ښکلی ملګري درکړي دي، دومره یو لویه رتبه یې درکړې ده، خلک ستا فین فالوور ډېر دي. نو زه یم که نه چې لږ د دعوت کار ورسره چلیږي که نه، لږ د دعوت کار ورسره چلیږي نو دومره فایده به کېږي زموږ د ملګرو په ژوند کې چې دا کم ملګري چې کوم دی دا بهر ملک ته ځي هلته مسافري کوي که نه، که دی ته خو دا مذهب به څنګه راځي چې کله زموږ دا زړه نه دی وایي چې کله شهزادګۍ سره ته نکاح وتړې، چې شهزادګۍ سره نکاح وتړې نو نوکرانې به تا پسې په خپله راځي، او چې ته یو نوکرې سره نکاح وکړې نو شهزادګۍ خو تا پسې نه راځي. نو چې تا تعلق الله سره جوړ شو نو الله سبحانه وتعالی به دا دنیا په قدمونو کې کېږي. نو چې تا الله سره تعلق نه جوړوې نو جي دې دنیا کې به موږ د غفلت ژوند تېرو اخره کې به مرګ راشي. بیا به څه کوو؟ موږ به کومې سترګې حضور پاک صلی الله علیه و وسلم ته مخامخ کوو؟ موږ به څنګه مخامخ کېږو چې موږ انسان فی احسن تقویم الله سبحانه وتعالی ډېر ښکلی مصور دی، انسان ډېر ښکلی ښایسته او مزیدار پیدا کړی دی. د مور په خېټه کې یو ډای لګولې ده چې کوم جینۍ هم ده هم هلک هم جوړېږي، بیا د سترګو رنګ د ویښتو رنګ د مخ رنګ دی بس ویښته به یې سرې داسې به وي. نو موږ وایي څوک چې
په مخ چړه راکاږي او دا سنت چې کوم دی دا کټکي دا د سیده چې د حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم په سینه چړه راکاږي دا په زړه چړه راکاږي دا مونږ کوم امت ته پاتې شو دا مونږ څنګه امت یو مونږ وایو چې مونږ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا کلمه به مونږ په نامه مسلمان پاتې شو یو مونږ په نامه مسلمان پاتې شو مونږ سره علم نشته مونږ سره تربیت نشته چې مونږ یو بل کافر مسلمان کو زمونږ خدا ځکه په خپل مسلمان ملک باندې په خپل مسلمان رونه باندې مهنت کو دا ولې کو چې مونږ په خپل ایمان کمزور دی زمونږ په خپل هغه کلمې مونږ د لاندې د کلمې د لاندې ژوند نه تیرو شاه صاحب یو خبر به تو کما پر رب یقین کوي زه خو د سوشل لایف نه زه ډیر زیات زه د ملګرو سره اټیچ یم کنه چې زه کمنټس ګورم دا میسجونه ماته راځي الله تعالی چې تاسو ژوندۍ څنګه د یو ټرنه ول ورکو کنه تاسو ته لازم دی خلکو دعاګانې کړي تاسو د مینوال به دعاګانې کړي په ژوندۍ کې به لازم دي یو کار کړي کنه چې الله تعالی په تاسو باندې دون رحم کو یقین کوي چې تاسو په ویډیو وراله نصر اسلام مجلس تاسو روزله تلی وای او زه سم میټینګ کیو ما درس میسج راغی درو تر به چیرې شاسه ویډیو ده او تاسو په لا یقینو کې زما ډېر د وړو په شان دي په وړه خبره باندې خاندم په وړه خبره باندې جاړم او زه غاړي تراله مو زه دونه زیاده جذباتي شم چې ما په چوغو چوغو جړل او په چوغو چوغو مې جړل مې یا الله دونه تار هم کو تاسو هغه جړه د زړه نه وځي یو سلګي او تاسو هغه چغې نه وي د وړو په شانتي چې هغه د دنیا و جړه ولا د پښتانه ټول جړه ولا او دا بس اخره کې خلک جړه یا تا اخره کې جړول کې یا ته جړول مکوای ډېر یقین وکړه کنه فزاد مې د الله قسم زما خبر وری طاهر بھائی دا زړه مې د سډک ته کنه کدا زړه چا تخکارا کولې کنه چې د سیمه در تخکارا کړي وې کنه زارجی تاسو شاسب زوی مکنه جی تاسو په وجه باندې نه دی تاسو په وجه باندې چې څونه هدایت موږ ته وشو زما په ژوند بدلون راغلی دی او د دې پښتنو په ژوند کې څونه بدلون راغلی دی زه به د مشرانو ته یقین کوم د تبلیغیان حضرات چې کوم دي کنه زه مې چې زه دوه خپې خپل کما دا خلک د خلکو کورون دزي دا نه چانه وړ غواړي نه د چانه پیسې غواړي او خلکو ته د الله تعالی درځه چې وای د الله سره روغ وکي د الله سره جوړ وکي نو دا ډېر جنتي خلک دي او ما ته دعا کوم ان شاء الله زما سره وعده چې در شمونه پیلنې سره زبر سره لګوم د خیر سره او مال به ټیم راکوي چې دواړه بس روزه کې لاړ شي ان شاء الله زما دا وای په دې باندې یو نیکی ملاویږي نو ما اراده وکړه جی یو نیکی مالولې سلور میاشتو یاره جی پیسې هم ګټل غواړي الله دې مونږه معاف کړي د پیسو په زمين خدیو سلور میاشتو اراده وکړي وی وجود به ورله الله سبحانه وتعالى ورکړي زما په یو سی روزه ژوندۍ بدله شوې ده په یو سی روزه صرف مې اراده کړې و الله زما ژوندۍ بدله کړه ای به مونږ د غفلت په ژوند کې پراته یو یقینو کې مونږ د غفلت په ژوند کې پراته یو اے نن سبا مونږه کعبه شریف مونږ صرف د سلفیانو د پر روان یو اے الله اکبر دا الله کور ته زو مونږ خسته سپری په لګو او مونږ چرته خپل بچی ته دانه دی ویل چې بچی لاړ شکنه ځان عالم جوړ کا مدرسې ته لاړ شه خسته کپڑے واچو د الله په کور کې چې قدم کړي بچی تیز قدم کې نه دی دا مونږ څنګه ژوند تیرو هاي هاي اے بھائی دا ستاسو دعاګانې دي دا ستاسو مهنت ته دا څومره چې کمنټس کوي دا څومره چې خلک ګوري دا مسافرونه دوی په سوچ او په فکر کې نو الله موږ ته هدایت وکړي او اې دې مسافر ته زما یو خواسته چې ماته دعا کوي چې الله دې ماته استقامت نصیب کړي وشاسه وو دا هر سړی په دعا کې یقین کوي دسي پښتانه ملي چې په حرم کې د الله چوت کړي دی دعاګانې ته کوي نفل یې دل کړي دي دسي او دا مسافر خو چې سره کوم مینه کوي او جزو چې خو زما خو ژوندۍ دا زه خو هر ډیره ته زم د پښتون خواله زم د پښتنو سره ناسته پاسته دسي ډیره بنې چې تاسو بحث نه کیږي او دسي ډیره نشي تاسو صفاتونه نه کیږي طاهر صاحب ډیره نه کوي چې شاه صاحب له خدای ډیره ژوندۍ ورکي او فخر باندې کوي دا ټول باندې فخر کو طاهر صاحب ډیره خبره نشم کولای یار زړه مې پړک شوی الله اکبر چې دا امت د سګور کنه زړه مې پړک شوی یار الله دې لرا چې کوم ورځ به چې دی غونډ پښتنو چې دی غونډ مسلمانانو په سره مامې تړلې او په لاس کې تسبیح او د الله ذکر کوي یار زه درته یو خبر وکم چې ما چې څوک دل کنه په دین کې جی به دا دنیا ډیره اخوا روانه ده ډیره غلط روانه ده زما بیا هم خواسته د الله لارې ته راشي الله سره تعلق جوړ کړي الله دومره غفور رحیم ذات ته دومره لوی ذات ته کنه جی زما دا وخت کې اسه د کیمرې مخامخ نه بهيږي جی الله اکبر جی ما ته اوس پته ده کنه جی کله موږ نه ناراض شو پاغه بالا کوډ باندې چې کوم زلزلہ راغلی و او دا زلزلہ نو کوم ایمان وړو نو زما بیا هم خواسته الله دې تاسو خوشاله ساتي الله دې تاسو خاطر و آباد ساتي الله دې تاسو ټول قبول او منزور کی په خپل لار کې د دعوت الله ډېر خپل لار ده
د انسان دا روح نه دی دا ډاډه شي دا مضبوط شي دا جسم خو په خاورو کې ګوره دا جسم د خاورې نه جوړ دی دا په خاورو کې دل شي خاورې یې بشي د روح غذا ده په ژبه باندې ذکر د روح غذا ده په سترګو باندې قرآن قتل د روح غذا ده په خوله باندې قرآن ویل د روح غذا ده په زړه کې قرآن ویل اچول د روح غذا ده الله ته سجده کول د روح غذا ده په صدق سره توبه کول الله سبحانه وتعالی فرمای اے بندا ته ګناه وکړه بیا توبه وکړه بیا ما معاف کړي ته بیا ګناه وکړه بیا توبه وکړه بیا ما معاف کړي ته بیا ګناه وکړه بیا توبه وکړه بیا ما معاف کړي ته بیا ګناه وکړه بیا توبه وکړه بیا ما معاف کړي ته په ګناه کول به ستړی شي په توبه به ستړی شي خو زه به تا په معاف کولو نه ستړی کېږم الله ډېر لوی ذات نو طاهر بھائی ډېر خبرې سره نشم کولی ډېر ښکلی سړی الله دې هم دقه شانتي درنه د دې مسلمانانو دپاره د دې امت دپاره د محنت کار واخلي او الله دې تا هم قبول کړي بھائی تبلیغ دی د خلکو خدمت چې کوي هغه رزم استحصي او کارګزاري واورېده هغه پښتون هلک چې کوم هسپتال کې پروت تاسو د هغې دپاره دومره منډه ترډه دومره تاسو اخلاص کړی خلوص کړی دی ای بھائی دومره قوت ذریعه چې تاسو درکړي دي دا کم نعمتونه چې تاسو درکړي دي بھائی ته ډېر ښکلی انسان یې الله دې ټول عمر ښاد او آباد او بریالی ساته سره د ټولو ملګرو سره د ټولو پښتانو موږ ټولو ته هدایت وکړي او نور خبره سره نشم کولی طاهر صاحب ورې دلته به بیا په جړه راته ووایه شاه صاحب موږ په جړه کړو سړیا الله دې جی ارشاد ما خو په طلب کوو خو تاسو ډېر ایموشنل کړو وای راته جی اللہ کے روبرو جب دن ہو تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہو اللہ کے حکم سے سور پھونکے گا اللہ کے حکم سے جس دم فرشتہ سور پھونکے گا نکل کر قبر سے اس وقت ہر بندہ کڑا ہوگا نکل کر قبر ہوگا چلیں گے روبرو اللہ کے سب نیک پج جس پر چلیں گے روبرو اللہ کے سب نیک پج جس پر کہیں گے حشر والے کون اب مشکل کشا ہوگا کہیں گے حشر والے کون اب مشکل کشا ہوگا ندرمی حنزلہ پاتی کی گنا غزت سمرہ بختور دیچی رسولی جنازہ کوي درمی حنزلہ اولش پای دوا دوا درمی حنزلہ خپل بیبی ورته وینا کوي پادشاہی سار شادی دنونا با سبا کوي درمی حنزلہ دا رسول اللہ دن دیدن چیو نشی درمی حنزلہ تسلا کبھی گور عاشقان جہادنا پر اختیار کبھی درمی حنزلہ وہی پدی عارضی جون مستقل زندگی وګټه بندگی وګټه خپل رضا دي د الله رضا دي ولنه د سرو خور بادشاہی وګټه او چې د چا زړه ازاروي نو بیا قابي ته مزه د انسان زړه چې کې خوشاله دانې کې وګټه او که په امت کې ځان شمارې طاهره نو بیا د مدینې د جانان کلکه غلامي وګټه جزاکم الله خیر پلی الله دې سپارم پلی الله مې سپاره او په اخر په ټول ملګري سلام کوي زما په انداز کې شاه صاحب ډېره مننه نو خپل طاهر خان رول او شاه سوار لور کې السلام علیکم یوم دې خبره کوي بای خبره کوي السلام علیکم وعلیکم السلام عرض دا درخواست دا دی چې زوږ شاه صاحب چې کوم دی یاد دی او سیمینار ته راوخته دی مو په خور ته سکار مو سره غوړي الحمدلله تاسو ټول ته درخواست دی کوم مکه کې دی مدینه کې دی دغه مسافر دی ټول ته درخواست دی چې دوی لپاره خصوصي درګه د نفلو کې خصوص الله رب العزت د
مشکلات حل کړي، د دوی پریشانۍ ختمې کړي او په دې دین ول خدای استقامت ورکړي. ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی، ډېر ګران کار دی او الله رب العزت دې ته اسانه کړي. دا حالات راځي په انسان داسې طبیعت کار دي چې سیرو کار دی، څوک چې سره ته سیرې واچي، بلکې دا خو د حضور اسلام مبارک کار دی. د دې لپاره حالات دي د انسان د کور د لپاره د بهر د طرفه د دې لپاره تاسو ته خصوصا نامه پیرزل زه تیار سره آنلاین شوم. عجیب وو ساده خبره کوم ته ما سره په کور کې یو تصویر نیستو او اوس وزره کسانو برای راز ګوري دا ښه کارو شو شاه سوار صاحب د تبلیغ د راتلو سره دا د ته ما اوس وی مونږ دلته راسو نو د دې لپاره تاسو ته وی زما راتل نه راتلم خو چونکې حالات دي نو تاسو ټول پښتانه د هر چا لپاره ودرېږئ، نو تاسو بس د دوی سره ودرېږئ او په هر حال کې به مدد کوئ، نصرت پې کوئ او تاسو پښتنو دا دام یو جهاد دی، دام یو تکلیف کې تاسو به مدد کوئ، هغه دعا په شکل کې، هغه د منځو په شکل کې او په هر شکل کې به کوئ. تاسو مخکې کړي بیا هم کوئ. الله دې تاسو د قرباني د ټول خلکو د قبول او منظور کړي او الله رب العزت زما اشتیاجي سه وو فرمایش مې دی وړو غندګي ما چې تاسو شاه سوار او ناصر اسلام اجي سه زونګ باغ انداز کې سلام وکړم چې دا ویډیو ختم کوو چې یو ځای تاسو باندې پلان کړی ناصر اسلام خو وای تاسو درې وړ سلام وکړم ناصر اسلام خو ناراضي کیمرې ته اب بهر مېلمنو سره ناشته تا کړی درا مخه ته شه څه شو دا فرمایش ته طاهر خان فرمایش ته نو بیا خو راشي کنه جی اجي سه وو طاهر یو منټ لراشه جی دیکھ رہا دے سلام وکړي سلام ته وکړه هغه دراغه خرازی نه خدای دې ول خیر ورکي. خو تاسو راتلل مقصد صرف دا دی چې تاسو اجتماعي تور باندې انفرادي تور باندې هر یو کس د دوی لپاره خصوصي دعاګانې وکړي. الله رب العزت او به ان شاء الله خپل کې کړی دی او وسم چې څونه ملګری مکه کې دي، مدینه کې دي، دنیا په هر ګوټ کې دي، الله سره تعلق خو د زړه نه. نو شاه صاحب ته ډېر دعاګانې کوي. ناصر اسلام اجي صاحب سلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. حضرت څنګه حال حضرت تاسو خیجی صحتونه خدي بس د الله لوی فضل دې ستا دعاګانې دي. د جنت ټیکټ ځان له کنفرم کړی دی او موږ به سره ورې بوزه غوري یوازې پرې نه دی دا چې چلې د جنت ته ټیکټ ته هم لګم تراشي ان شاء الله سلور میاشتې نیت ته ځان سره راوړل د الله په فضل سره بځي ان شاء الله. اجي سیبو ټیم هم ډیر نه خراب و ما ته پته نو د کیمرې نه لک سیټ کوي خو زموږ اخرنی فرمایش ټیم هم دلته ملګرو خاله راغلیو مې دا سلام راته وکړ درې ونه یو ځای په فریم کې راشي چې تاسو موږ وینو د خیر سره ټول ملګری وینو دا کار سلام دې خکار دی خدا دروازه دا درې ونه خجخه سلام علیکم د اخرنی سلام د شابه یجي بسم الله خیره زه مدرې ونه مونږ ستړي شوي یو کنه زه به د صرف یوازې سلام وکړ. الله دې تاسو ټول خوشاله ساتي، دې ټول ملګرو ته زمونږ د طرفه سلام وایا. الله دې تاسو ټول د خپل دین لپاره د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقه باندې قبول او منظور کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. جزاک الله.